بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف رحمت الله علیه دا اسم متمکن د اعراب اقسام بیانی او اقسام بیان شو نو فرمایل الثامن اتم قسم د اعراب د اسم متمکن ان اغداد یکون الرفع بتقدیر الضمه چې حالت رفعی د دیبا په تقدیر د ضمه سره لکه څنګه چې په مخ کې عبارت کې دا بیان شو چې تقدیر دلته کې مضاف دی ضمه ته او دا تقدیر په اصل کې صفت د ضمه دی نو دا سې دی چې الضمه المقدره نو دا من قبیل اضافه الصفه الى الموصوف دی ان يكون الرفع بالضمه المقدره چې رفع د دی با په ضمه مقدره سری او ضمه مقدره دی ته وی چې په کتابت کې نی په تلفظ کې نی او صرف منل شوی او فرض کړی شوی چې او دلته کې ضمه وا او اوسم شتا خو نوی لیکيږي نه لیکل کیږي والجر بتقدير الكسره او حالت جری په تقدیر د کسره سره دلتم او مغه سیدا چې من قبیل اضافه الصفه الى الموصوف دا تقدیر دا صفت ته او مضاف شوی د خپل موصوف ته چې هغه کسره ده او اصل کې دا تقدیر خو مصدر دی خو مصدر مبني للمفعول اصل کې دا سدي والجر بالكسره المقدره جر چې دی د دیبا په کسری مقدره سره والنصب بالفتحه لفظا او حالت نسبی به د دی په فتحې سره لفظا او دغه فتحه به په لفظ کې وي په کتابت کې مرাজি او په تلفظ کې مرাজি ويختص بالمنقوص او دا قسم اعراب دا اتم دا خاص دی په اسم منقوص پوری نو ته بداوی چې اسم منقوص ستوي نو مصنف رحمت الله علیه دا هغه تعریف په خپل کو او هو ما فی اخره یاء دا اسم منقوص دا هغه دی چې د دې په اخر کې یا راغلی ما قبلها مکسور او دا هغه نه مخ کې کسره راغلی کل قاضی لکه قاضی شو نو په دې کې یا راغلی د اخر کې دا نه مخ کې کسره ده تقول جاءني القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي دا اسم متمکن اعراب دا پناه قسم دی او قسم بیان شو اتم نمبر اوس دلته مصنف رحمت الله علیه بیانی او هغه داسې دی چې پدې کې حالت رفعی او حالت جری دا دواړه تقدیری دي په حالت رفعی دا په تقدیر د ضمه سره دی او حالت جری دا په تقدیر د کسری سره دی او په حالت نسبی کې فتحه پر راضی لفظا او دا قسم اعراب چې دینو دا خاص دی اسم منقوص پوری اسم منقوص د دې تعریف مصنف رحمت الله علیه په خپلو کې چې دا هغه اسم دی چې د دې په اخر کې یا راغلی وي او د هغه نه مخ کې کسره وي او دا یا چې په اخر کې راغلی وي نو دا چې ارسنګ یا وي کو دا اصلي وي او کو دا په بدل کې راغلی لکه څنګه چې په ارامی کې چې د رمی نه اسم فاعل جوړ کې الرامی نو پدې کې دا یا دا اصلي دا ځکه په رمی کې یا په خپل موجود ده او کو دا یا د بل حرف نه په بدل کې راغلی نو هم لکه الداعی دا د دعوت نه جوړ شوی دی او په دعوت کې و دی او دلته کې په الداعی کې د هغه ونه یا جوړ شوی ده نو دا سفرق نه کوي کو یا اصلی وی او کو یا د بل سنه په بدل کې راغلی نو دې ته اسم منقوص ویل کیږي او د دې اعراب با اعراب بالحرکت په دوه حالتونو کې تقدیری وی او په یو حالت کې به لفظي وی اوس دا اسم منقوص چې دی نو دې ته اعراب بالحرکت دا ولی ورکړی شو نو اسم منقوص ته اعراب بالحرکت په دی وجه ورکړی شو چې دا مفرد دی او مفرد دا اصل وی د تثنیه او د جمع په نسبت باندې تثنیه او جمع دا فرع ده او مفرد چې دی نو دا اصل دی او اعراب بالحرکت چې دی دا اصل دی په نسبت سره اعراب بالحرف ته نو په دی وجه باندې اصل ته اصل ورکړی شو په حالت رفع کې او په حالت جر کې د دې اعراب تقدیری دی او په حالت نصب کې د دې اعراب دا لفظي دی ولی
ځکه چې په حالت رفع کې ضمه او په حالت جر کې کسره دا په یا باندې ثقیل وي. نو په یا باندې ضمم ثقیل ده نو تقدیری شوه، کسرم ثقیل ده نو تقدیری شوه، او په یا باندې فتحه چې ده نو دا ثقیل نه ده ځکه فتحه دا اخف الحرکات دی. په تمام حرکاتو کې د فتحې تلفظ چې دی نو دا ډیر آسان دی په ژبه باندې، په دې وجه په دې باندې د فتحې راتلل دا ټیک دی او دا ثقیل نه دی. نو په حالت نصب کې د دې اعراب لفظي شو په فتحې سره. د دې عبارت ترکیب داسې دی: الثامن مبتدا دی، ان مصدریه ناصبه دی، یکون فعل ناقص دی، الرفع معطوف علیه دی بتقدیر ضمه جار مجرور متعلق د ثابتا دا معطوف علیه، و عاطفه النصب دا معطوف دی په الرفع باندې بالفتحه لفظا دا جار مجرور متعلق د ثابتا معطوف دی په بتقدیر ضمه، و عاطفه الجر دا معطوف ثانی دی په الرفع باندې او بتقدیر الکسره جار مجرور متعلق د ثابتا دا معطوف ثانی په بتقدیر ضمه. الرفع معطوف علیه سره د دواړو معطوفونه اسم شو د فعل ناقص، او بتقدیر ضمه معطوف علیه سره د دواړو معطوفونه دا خبر شو د فعل ناقص. فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه و تعویل د مفرد سره دا خبر شو، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. و عاطفه یا استینافیه دی، یختص فعل مجهول دی، په دې کې هو ضمیر دی هغه نائب فاعل دی، بالمنقوص جار مجرور متعلق د یختص، فعل مجهول سره د نائب فاعل متعلق نه جمله فعلیه خبریه شو. هو دا مبتدا دی، ما موصوله فی آخره جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر مقدم یا موصوف، او ما موصوله قبلها مضاف مضاف الیه مفعول فیه د ثبت فعل لپاره، فعل سره د فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه خبر مقدم. مکسور دا مبتدا مؤخر دی، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه دا صله شو، موصول سره د صله نه دا صفت، او موصوف سره د صفت نه دا مبتدا مؤخر شو. مبتدا سره د خبر نه دا صله، موصول سره د صله نه خبر د هو مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو.